دا زموږ په داروړه کې دا قاری صاحب رضا الله رد نوم دی. د بازار په بر سر کې د شوز دکان دی، حافظ قرآن دی. د پاسه په دکان د پاسه یو کوارټر و، پای کې یو زنانه اوسېده او د دنه به شوز وړل، پیزار به ته وړه، هغې ته 50,000 تقریبا دغه پیسې جمع شوي وي. د 2-3 کالو نه بیا هغه مختلفو ځایونو کې هغې واردات کول، نو هغه ورکه شوه. بیا قاري صاحب چې کله معلومات وکړو نو چې دا په واړۍ کې ده، د هغې نمبر یې پیدا کړو چې هغې ته یې کال وکړه چې یاره زما هغه پیسې، نو هغې راوغوښته چې ته راشه چې پیسې له درکړم. قاري صاحب سودا له هم واړۍ ته راته ورغې، چې کله راغې او د دې کور دلته کې به چېرته اوسېږي د چا ځای کې، هلته چې کله ورغې نو د روپو مطالبه وکړه چې یاره زما 50,000 روپۍ دغه راکړه. نو هغې ورته دا وویل چې یاره ته دننه بیټک ته راشه کښېنه او ته ما ته د حساب ښکاره کړه چې دا څه شي جمع شوي دي. کله چې قاري صاحب وردننه شوی دی نو فوري طور د مخکې نه دا یو منصوبه جوړه وه او ریاست نومې دلته یو کس دی، هغه بار ناستو، فوري طور ورننوتی دی، تومانچه ورسره وه. زموږ پرې قاري صاحب یې باقاعده تومانچه ایښې ده چې کپړې وباسه، کپړې یې ایستلي دي او پلیغړی د ده نه تصویران اخیستي دي. بیا د ده سره سودا 2,50,000 روپۍ وي، هغه یې په زور زبردستۍ اخیستي دي. بیا یې بلیک میل کړی دی، ورته دا وایي چې یاره که ته موږ له 20 لک روپۍ نورې نه راکې نو موږ ستا د تصویران چې دي دا وایرل کوو، په سوشل میډیا یې وایرل کوو، عوامو ته یې ښیو، ته د دې زنانه په بېعزتۍ پسې راغلی وي او ته به اوس موږ له نورې روپۍ راکې. نو دا قاري صاحب ډېر زیات په ټینشن کې دی. دا موږ اورېدلي دي چې یاره دا شپږم اووم واردات دي چې دلته دا زنانه او دا سړی کوي، ځینې پټ دي، خو دا ښکاره موږ په دې که چې موږ ته کله پته ولګېده نو څو به د عوام د خلک داسې عزتمن خلک لوټي او د هغې ته به داسې ګیمونه جوړوي او د هغې ښکار کېږي به دا خلک. نو موږ د خونخېل خانان چې څومره دلته د واړۍ دي خانان صاحبان، د سلطان خېل او پندخېل چې کومه ګرنډ جرګه ده، د هغې نه پرزور دا مطالبه کوو چې ستاسو دلته یو نوم دی، د واړۍ په خاوره باندې یو سړی څنګه راپاسي او یو زنانه او داسې ګیم جوړوي او د عزت خلک په دوکو باندې یو خوا بل خوا بوځي، څوک په یو شکل کې او څوک په بل شکل کې، او د هغې نه بیا روپۍ علي، د هغې تصویران وباسي، یو څه کوي بل څه کوي. اخر تاسو سلطان خېل او پندخېل رونه کله بر دې دغه په کارېږئ؟ نو موږ به حیثیت د جرګې تاسو له راغلي یو، د دې میډیا په وساطت نه تاسو نه مطالبه کوو چې تاسو د سلطان خېل پندخېل چې کومه ګرنډ مشران جرګه او ګرنډ جرګه او د هغې مشران دي او زموږ د واړۍ د خانانو صاحبان چې کوم مشران دي، دیو ته موږ دا ریکویسټ کوو، درخواست کوو، اپیل کوو چې یاره فوري طور په دې باندې ایکشن والی. نور دا عوام چې دي نو دا نور مه بېعزته کوئ، دا کم ګین چې دی نو دا ختمول پکار دي، د دې بیخکني پکار ده. زه د دې سره سره د IGP DIG ملکنډ DPO ذلدیر بالا SDPO واړۍ د دې نه پرزور مطالبه کوم چې د دې قاري صاحب څخه د انصاف وشي. د درخواست کړی دی د دې په دغه د شفاف او شفاف انکوایري وشي، که دی ګناهګار خو پرې چوک کې لاندې ژوند کوي، خو که ګناهګار نه وي نو ده له انصاف ورکوي او چې آینده لپاره څوک د دې دغه نه دغه نه شي. که دا ونه شي چېرته دې قاري صاحب ته انصاف میلاو نه شي نو په حیثیت د ویلې د چیرمین زه د میډیا په وساطت څخه حکومت ته دا وایم چې بیا به زه عوام روډونو ته راوباسم، د هغې ذمه دار به دا انتظامیه وي او د هغې به بیا موږ ذمه دار نه یو، ځکه چې موږ اوس پوره من طریقې سره وایو چې دا ګیم چې دی د دې خلاف انکوایري وکړي او دا ختم کړي. که دا چېرته ختم نه کوي نو په حیثیت د عوامي نماینده بیا به زه عوام راوباسم روډونو ته چې په هغې کې څه وشو نو د هغې به DPO صاحب، DSP صاحب، SHO صاحب دا ټول ذمواري. نو دغه زما مطالبه ده او دا مې ریکویسټ دی. زما نوم رضا الله دی، زه د داروړۍ لنډۍ اوسېدونکی یم او زما په داروړه بازار کې بر سر کې چې کومه دی د شوز دکان دی او دغه شان دغه چې کومه دی زما کاته وه یوې زنانه ته د داروړۍ اوسېدونکې ده او دکان لاندې او بره چې کومه دی بلډینګ کې هغه پاتې کېده د صدر صاحب په مارکیټ کې. تقریبا د 3 کالو نه دا کاته چې کومه دی هغې ته جمع شوې وه او ما چې کومه دی نو دې ته کال وکړو او دې چې کومه دی نو کال اوچت کړو. بیا ما ورته ویل چې دغه شان زما را پیسې راکړه، دی ویل چې راشه زه به تاله پیسې درکړم. چې بیا زه دیو که رالم واړۍ ته رالم نو به یې داسې حساب ده چې دندې دروازه کولاو کړله او بیا چې کومه دی نو یو ګړز وشو او روپۍ چې کومه دی لکه دا دروازې لکه کولاو کړله او دغه شان چې کومه دی لکه سړی راغی دنده او د پونګ باندې دروازه ووهلله او دغه شان تومانچه نو ما په سر باندې کېښود او زما نه کپړې مې ایستلې او د هغې نه بعد چې کومه دی نو بیا زما په جیب کې چې کومه دی 2.5 لک روپۍ وې ما سودا لپاره راوړې د واړۍ نه مې سودا وړله او دغه شان هغه روپۍ چې کومه دی نو زما نه په ټایم باندې روپۍ مو واخیستلې او بیا راله دمکي مې راکړله، دغه شان زما نه تصویران هم واخیسته. زما نوم سردار احمد دی، داروړۍ اوسېدونکی یم، سابق ډسټرکټ ممبر او فی الحال داروړه کې عریض نویس یم. سامعینو اوریدونکو تاسو د قاري صاحب خبرې واورېدې
انتهایی ذهني ټینشن دی، ورته خبرې مو له څه نه ورځي، ډوډۍ هم غریب نشي خوړی او حالات یې ډېر خراب شوي دي. تاسو د دو خبرې واورېدې. دا کومه زنانه چې د دې سره کومه ګیم کړی دی او د ده د بېعزتۍ کومه مزید کوشش کوي، تاسو دا پیژنئ. دا د ډېر وخت نه جي په مختلفو جرایمو کې ملوثه شوې ده. تاڼه ګندېګار کې د دې خلاف قسمه قسم FIR راغلي دي. په داروړه کې د یوې ډاکټرې نغلا کړې ده، په ګندېګار کې کړې ده، په اونکار کې کړې ده، په کوټ کس کې کړې ده او دوکانونه والي دي، کورونه والي دي، د خلکو بېعزتۍ یې کړي دي. موږ دا خبره کوو چې اوس یې د دې قاري صاحب سره کومه حالات کړي هغه دا دي چې د صدر صاحب په مارکیټ کې د دې د پاسه کورو لاندې په یو بر مارکیټ کې د دې قاري صاحب چې د نوم رضا الله دی د شوزو دکان دی. د 3 کالو راسي دا زنانه ورځي او د دې نه پیزار اخلي او کاته پسې جمع کیږي. د هغه ځای نه په یو بدنامۍ باندې دا زنانه ګندېګار ته لاړه، بیا اونکار ته لاړه، بیا د اونکار نه کوټ کس ته راله. په کوټ کس کې چې د چا په کور کې وه او هغوی بیا ویستله نو 30,000 روپۍ د هغوی نه واخیستې. د هغې نه بیا راغله او په واړۍ کې دیره شوه. قاري صاحب به د هغې نمبر پیدا کړی، بیا ورته ټلیفون کړی دی چې زما پیسې دي ورته ویلي چې راشه زه په فلاني ځای کې د ریاست په کور کې یما او تا ته به خپلې پیسې میلاو شي. دا راغلی دی کور ته یې ننیستلی دی، ده ورته خپله کاته سپړدلې ده. په دې کې یو دم دا ریاست خان راغلی دی، په دیو باندې دروازه کولاو کړې ده، په ده باندې تمانچه یې ښودې ده، جامې ته ایستلي دي او بیا ده چې د داروړې نه د واړۍ د سودا اخیستو دپاره کومه 2.5 لکه روپۍ راوړې وي هغې تې وهلې دي او بیا یې ورته ویلي چې دا مې ستا نه بېعزتي د خپل کور بېعزتي واخیسته. د هغې نه پس جي د خپل عزت په خاطر باندې نه راپورټ کړی دی، نه په علاقه کې چاته ویلي دي، نه خپل مشران خبر کړي دي او بیا چې د هغې نه وروستو بیا یې پسې دا ښځه رالېږله چې اوس به لاله 100 لکه روپۍ نورې راکړې. موږ دا خبره کوو چې د واړۍ د خانانو د اخونخېلو نه اپیل کوو، د سلطان خېلو نه اپیل کوو، د دې ځګي د عزتمندو مشرانو نه موږ اپیل کوو چې دې زنانه دغه شان دا غریب بیکاره یو میزوب سړی را ایسار کړی دی، عزتمند خلک را ایساروي او د هغوی نه پیسې اخلي. د دې سره یو زبردست ګینګ ورسره دی چې د دې سره قسمه قسم خلک ورسره دی او داسې عزتمند خلک بېعزته کوي. نو د واړۍ خلکو، سلطان خېلو، پنده خېلو، اخین خېلو، موږ غریبان خلک راغلي یو، تاسو ته اپیل کوو او موږ د میډیا په وساطت باندې چې د دې ځګي DSP ته وایو، SP صاحب ته وایو، IG ته وایو، IGP ته وایو چې د دې زنانه او د دې د ګینګ مکمل تحقیق او انکوایري دې وشي او نور دې په دې باندې د ذلدیر بالا دا قومونه د عزتمند خلک نور مه بېعزته کوئ. څنګه مولانا صاحب خبرې وکړې او واقعه په تفصیل سره بیان کړه. موږ د داروړي اوسېدونکي یو، زما امداد الله نوم دی او منبر یم، مخکې مو اوس موجوده منبر یم. موږ په دې باره کې رالو چې دلته یو زنانه ده او هغې ډېر واردات وکړه او داسې د عزت خلک بېعزته کوي. اوس موجوده په واړۍ کې ده او د یو ښه خاندان څخه په کور کې ناسته ده او هغه راځي او د هغه څه یو کس میلاو دی، ریاست نوم یې دی او هغه پې داسې د عزت خلک بېعزته کوي. نو زمونږ د سلطان خېل پنده خېل نه دا مطالبه ده، دلته ډېر عزتمند قومونه دي چې یاره ستا په علاقه کې داسې یو ګندګي راوسېږي او داسې خلک بېعزته کوي، نو لحاظه د دې فوري عزت تدارک وکوئ او د دې عزتمند خلک د دې بېعزتۍ نه نور بچ کوي. زما بادشاه رحیم نوم دی او زه یو منتخب ممبر یم، داروړې سره مې تعلق دی جي او زه د خپلو عزتمندو پښتنو وروڼو له پنده خېل، سلطان خېل او اخونخېلو له راغلی یم او دا کومه چې قاري صاحب په تفصیل سره کومه واقعه بیان کړه نو موږ تاسو ته دا ریکویسټ کوو چې پخوا زموږ د دې پښتنو دا رواج و چې په کوم ځای کې به یو ګنده معاشره کې یو ګنده کس اوسېده د هغې صفایه به یې کوله، حتی چې په دې کې زما یادېږي کوټې هم سوځېدلی شوي دي. نن دا ګنده معاشره کې یو کس د وجې نه ټول پښتانه بدنامېږي. زما دا یو وړوکی غوندې درخواست دی جي چې تاسو په دې باندې ایکشن والے او عملې ته IGP ته DG صاحب ته SP صاحب ټول محکمې کا سیاسي محکمې دي که سرکاري ادارې دي او څومره زموږ مشران دي دیو ته زموږ دا د جرګې په لحاظ باندې راغلي یو دلته یو دغې ته دا درخواست کوو چې دې خبره باندې ایکشن تاسو واخلئ او د دې ګنده ماحول نه دا څومره معاشره چې داتې صفا کې دي نه به نور هم ډېر خلک چې دی نه دوی به په دې جال کې راګیرېږي او هغه به د خپل عزت د وجې نه څه نشي ویلی. نور تفصیل کې زه نه ځمه او قاري صاحب تفصیل د هغې بیان کوي.